زما خپل د زندګۍ درته ووایم چې مونږ چې ووټینګ راشي په پاکستان کې نو ووټ چاله نه ورکوو الا دا پیره ماور دا تی روټ دی که نه خدای شته دا مې لبیک ته تحریک لبیک ته ورچولی خپلو تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد او د هغې یو مقصد که نه ګورې د ووټ خو یو مقصد دی که ته خپله رایې چا سره شامله چا سره دې که خپله رایې شامله که هماغه ستا ملګری دی هماغه ستا ملګری دی دنیا کې دې هم ملګری دی او په قبر کې به دې هم بیا ملګری او حضور فرمایي چې من کثر سواد قوم فهو منهم چا چې د یو قوم چا چې د یو سړي د یو قوم تکثیر وکړو ځان یې ورسره شامل کړو او هغه قوم یې د خپل ځان په شمولیت باندې زیات کړو د قیامت په ورځ حضور فرمایي دی به هم په دقه قوم کې پاسي چاله چې ووټ ورکوئ نو په دې سوچ یې ورکوئ چې د قیامت په ورځ د ده ملګرتیا زما خوښه ده که د ده سره زما حشر وشي قیامت پر ورځ د قبر نه د ده په ملګرتیا کې راپاسم نو دا سړی دې قابل دی د مستقبل سوچ کوئ مستقبل هغه دی ګورې دا نه دی مستقبل په دنیا کې خو به دا تیر شي دا هیڅ مستقبل نه دی رونو عرض مې ستاسو خدمت کې دا کو چې د دین د خدمت سوچ کوئ دقې کې فلاح ده دقې کې کامیابي ده او ما خپله ګورئ زما د بعضې خلکو سره د سونو خلکو د سونو کالو تعلقات وو لیکن په خدای باور وکړه چې د حق په مقابله کې راله هغه ټول تعلقات مې پرېښودل او یو حق د دې اتباع دا د استقلال په دین باندې د حق په مقابله کې که ستا پلار هم راغی هغه لاو دی پلار ته ترجیح نه ده الله ته ترجیح ده پلار ته ترجیح نه ده رسول الله ته ترجیح ده پلار ته ترجیح نه ده دین اسلام ته ترجیح ده ورونو دا یو معیار وساتئ د زندګۍ معیار چې اتباع د حق ده په دنیا کې بس د حق په مقابله کې که څوک راغی لاو دی هغه نم دی پکار هېڅ تعلق مو ورسره نشته که د 500 کالو تعلقي د حق په مقابله کې که هغه باطل باندې ودرېد زه ملګری نه یم ځکه رونو زه خپله د دې تحریک لبیک چې څه سرپرستي کوم د هغې وجه دا ده چې زه خپل علم مطابق په دې خبره پوهېږم چې دا یو تحریک دی په دې پاکستان کې مولانا خادم حسین صاحب رضوي الله جل مجدو دی هغه د خاورو سره وبخي دې قوم ته یو هوښیارتوب ورکو یو بیداري ورکړه دې قوم ته د اسلام او د دین یو تصور یې ورکو او لبیک یا رسول الله داسې مشهور کو چې د هر ګلی په د ماشوم په خولې کې ورکو رو دقه زمونږ عقیده د اهل سنت والجماعت هم دغه خلک یو ښکاره خلک یو نه را پکې څه پټ شته نه را پکې څه پناه شته د الله جل مجدود د دین خادمان یو او دقه یو کار باندې پوهیږو نه راله ټګي راځي او نه ټوغري راځي او نه په بل کار پوهیږو او الله جل مجدود زمونږ او ستاسو د ټولو خاتمه د الله جل مجدود د دین حق په خدمت کې الله زمونږ نصیب کړي